قرباني دا په نارینه مثال به د ښځه خاوند دي او دواړه صاحب نصاب دي، زنانه د هغې سره کالی ورسره دي او صاحب نصاب ده، خاوند د هغه صاحب نصاب دی، نو په ښځه خاوند دواړو باندې قرباني ده. بعضې نیم ټیم کې یو داسې یو سړی دی هغه صاحب نصاب نه دی، زنانه چې د صاحب نصاب د کالی ورسره دی، نو اکثر سړي د پیسې سړی قرباني وکړي، زنانه فرضي قرباني پرېږدي او نفلي د سړي قرباني وکړي. سړی چې د نفلي قرباني وکړي نو زنانه چې د هغه ګناهګاره پاتې شوه. دې څیزونو کې احتیاط دا کتل چې څوک صاحب نه چا باندې چې قرباني کېږي هغه له قرباني کول پکار دي. ښځه خاوند دي که په خاوند باندې کېږي نو خاوند دې وکړي، ښځه دې قرباني نه کوي که نه، او ښځه صاحب نصابه ده، خاوند نه دی صاحب نصاب، خاوند نه کوي، زنانه د هغې په نوم دې قرباني وکړي. دغه غوښه خو به د ده کور ته راځي، هم د ده کور ته به دغه غوښه راځي. انما الاعمال بالنیتونو له اعتبار دی چې نیت پکې د چا وکړی شو، نیت پکې د چا وکړی شو. او بل دا دی چې څاروو کې هم احتیاط پکار دی. په دې میلو کې چې اکثر څاروي خلک اخلي نو غاښونه یې ګوري، د دې اصل وجه دا نه، دا غاښونه شرط نه دی، شرط اصل کې عمر دی. د کچ څاروي دپاره ګډ او چیني دپاره کال شرط دی چې د اختر په ورځ د اختر نه یو ورځ مخکې کال پوره شوي دی باندې قرباني کېږي. غټ څاروی دی بیخي دا غویه وغیره دي، دې 2 کال د اختر نه یو ورځ مخکې 2 کاله پوره شوي دي باندې قرباني کېږي. بیا که غاښونه یو هم نه کړي غاښونو له اعتبار نشته، عمر له اعتبار دی. خو دې کې مسله دی چې په دې میلو کې اکثر خلک داسي چې عمر یې نه وي، صرف د پیسو د لالچ دپاره عمر ډېر اوږده دی، خو 2 کالونه اوړېدلی دی. یو سړی چم ګاونډ کې سړی څاروی اخلي او هغه ته پته د کور څاروی هغه ته پته د دومره عمر شوی دی، نو که غاښونه نه وي په هغه باندې قرباني کېږي. خو میلو کې د دې شیز نه لږ احتیاط پکار، ځکه د میلو شیز پنجاب یا دغه طرفونو خلک چې دی اکثر د دې شیزونو خیال نه ساتي. د پیسو دپاره هغوی دا قسمونه خوري چې د دې 2 کاله حالان کې 1.5 کال بیچلی شوي، 1.5 کال نه به لږ وروړېدلي، 2-3 میاشتې به پکې کوي، خو قسم هم درته پرېښودو وي د دې 2 کاله پورې شوي دي. چې یو سړی څاروي له شکل بدلوي، شکل بدلوي، غاښونه ورله لګوي، نو دا قسم خوړلو ته بیا څه ښکاري. لکه بر یو میله کې یو څاروی دغه کړی و، غاښونه یې ورله په ډاکټر یې ورله غاښونه جوړ کړي، غاښونه ورته لګولي وو چې دا خلک وګوري چې او دې غاښونه کړي دي، باقاعده دې غاښونه رالېږي، غاښونه یې ورله لګولي وو. اوس په ډاکټر به ته راوتلو لپاره دلته څومره دروغ به ویلي، ډاکټر به یې راوستی، بیا به چې دی هغه ورله ناپاخستی، ځکه غاښونه داسې دارې خو نه کېږي. ډاکټر به یې راوستی، هغه به ورله ناپاخستی، بیا به یې غاښونه جوړ کړي، بیا به ورته غاښونه لګولي، باقاعده چې دی غاښونه ورته لګولي. نو د دې شیزونو کې چې دی لږ احتیاط داسې دی چې قرباني چې دی هغه خرابه شي. بل کوم شریکوال قرباني کوي د چا شریکو کسانو سره، کوشش وکړئ د هغه چا سره قرباني وکړئ چې تاسو ته پته چې د دې پیسې چې دی حلالې دي. کم کس پیسو کې شک شوبئ د هغه سره قرباني مه کوئ چې بړه کې دې بې شکي او یاره قرباني به مې شوي که نه به مې شوي، یاره د فلانکي پیسو کې خو چې دی دا مسله ده، نو چې دا مسله پکې د وروستو شکوک او شبهات کې د اوس نه چې دی ځان ته وساته، ځان نه خپله قرباني وکړه. قرباني ولې ځان نه خرابوي؟ د سود کاروبار څوک کوي، د هغه مال حرام دی، د هغه سره قرباني نه کېږي. ځان نه دې وکړي څوک دې ورسره شریکوال، ځان نه دې خپله قرباني نه چې دی خرابوي. د بینک کې څوک نوکر دی، که منیجر دی او که نوکر دی، که چپړاسي دی او که هر څه دی، څوکیدار دی په بینک کې، د هغه سره قرباني نه کېږي. ګورئ دغه مال چې دی حرام دی، دغه مال کې مسله ده. که داسې مسله د شریعت بیا داسې چې دی شریعت د هر یو څیز حل ایستلی، یو کس دی هغه بعض خلک ویل راغله کې نه کېږي، تره زوی مې دی، ورور مې دی وغیره وغیره، نو هغه دپاره بهتره طریقه ده چې خپله قرباني سړی صحیح کوي. هغه ته دې وایي چې هلکه ستا په ځای به موږ پیسې ورکړو، ته به بیا موږ وروستو راکړې، نو د هغه پیسې چې چا پاتې پیسې هغه دې ورکړي، قرباني وکړي، وروستو دې د هغه نه بیا واخلي، نو دومره چې قرباني به یې صحیح شي. دغه رنګې کم نه وي چې دی هغه ګیره خرئ او په هغې باندې پیسې چې دی اخلي، د هغه مال حرام دی، د هغه سره قرباني نه کېږي. کم نه وي دی او هغه نه وي چې هغه صرف ویښته چې دی اسموي، د هغه مال صحیح دی، بیا د هغه سره قرباني کېږي. خو چې کم نه وي داسې چې هغه ګیره خرئ، ګیره غونډی کوي او په هغې پیسې اخلي، د دغه نه وي مال چې دی د حرام دی، د سره قرباني نه کېږي. ګورئ نو هسې نه چې خپله قرباني چې دی هغه برباده کړو. نو شریکوال چې څومره کوشش دا کوي چې هغه خلکو سره هغه کسان ځان سره شریک کې پټل کې راولي چې کوم تاسو ته پته وي چې د مال صفا دی، د مال چې دی حلال دی، چا نه چې دی
غصب کړی نه دی، د چا په مال باندې قبضه نه ده کړې، زورول د شیزونو سره مال پاک دی، نو هغه کس سره قرباني وکړي. او که تا ته دا پته چې د مال کې دا مسله ده، نو د دغه کس نه خپل ځان وساتې، ځکه چې هسې پیسې چې دی هغه سیند ته مه غورځوئ. چې قرباني کوي بیا وروسته هم چې دی لګي او په لږ هم دې شک وي چې یاره قرباني مې شوي که نه شوي، نو د هغه نه بهتر ده چې په وخت دی ځان وساتي چې قرباني هم دی چې دی هغه صحیح شي او اجر ثواب چې دی هغه درته میلاو شي. نو دا ورځې شپې چې دي د خیر او د برکت شپې ورځې دي، څومره الله تعالی چاله توفیق ورکړي عبادت پکې کوي، د ورځې روژه او د نور ټیمونو کې ذکر تلاوت، څومره چاله الله تعالی توفیق ورکړي د عبادت کوشش پکې پکار دی. او یو بله مسله ده چې د سبا نه چې دی د ذی الحجې میاشت به شروع کېږي، نو چې د کمو کسانو د قربانۍ نیت او قربانۍ اراده نو هغه کسان به د نن مازدیګر ور پریوتو نه مخکې د دې نه د اختر د قربانۍ پورې د بدن ځای د ویښته به نه لرې کوي او نوکونه وغیره دا به نه کټ کوي، دا به خو دا مسله پورې بعضې کسان دومره اهمه والي چې بالکل فرض مسله نه ده، دا صرف یو مستحب عمل دی، اجر ثواب پکې شته دی. دا د حاجیانو سره مشابهت دی، حاجیان صاحبان لا چې نو هغوی ویښته نه لرې کوي، چې کله هغوی قرباني وکړي د هغې نه وروسته چې دی ویښته لرې کوي، نو دا د هغوی سره یو مشابهت دی. نو علما ذکر کوي چې د مؤمن کوم بندې دپاره هم چې دی اجر ثواب پکې ډېر دی، کوم مؤمن بنده هغه د قربانۍ اراده یي نو دی په دې ورځو کې د دغه ویښتو او نوکونو وغیره نه ځان وساتي. او چاته اشد ضرورت د نوکان ډېر غټ شوي بدې ښکاري یا بدن ویښتې چې دي ټیپ اورېدلې او چې دی غټ شوي لرې کوي، نو دی لرې کولی شي، جایز دی، بیا څه فرضي حکم نه دی نه حرام دی لرې کول، خو دومره د قربانۍ اراده او دغه نه ځان وساتي نو اجر ثواب پکې شته دی. د دې شیزونو چې دی هغه خیال وساتي. الله جل شانه دې ما او تاسو ته په دې خبردسي عمل کولو توفیق را نصیب کړي.